له ولا باطن له ولا ظاهر له وحده لا شريك له ولا مشير له ولا بشير له ولا نذير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ولا مماثل له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الشاعر दुनिया के लिए तोहफ़ा रहमान है कुरान दुनिया के लिए तोहफ़ा रहमान है कुरान तिबियान है बुरहान है फुरकान है कुरान अग़ियार नूर ज़माद मर्ग मंसूबी मजोड़वा अग़ियार नूर ज़माद मर्ग मंसूबी मजोड़वा तमिदलास कुरान वाखलास बखपल मड़िम कुरान सुमरा बख्तवरी कुरान सुमरा बख्तवरी हर यौ सूरत दी दुआगानी क़ब्ल विनाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद शरीफ बोलो
محترم مسلمانانو ورونو او د دې علاقې غیرتمندو مشرانو کشرانو امزولو او د بهرنا راعلی علماو طلباو عوام ورونو او د پردین شاته د حیانا ډکو خويندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن په دې مدرسه جواهر القرآن محتمم او بانی د دین حضرت مولانا اسفندیار قاری سے دیکھیے تو قرآن عظیم الشان مبارکی او پروگرام منعقد شوه دی چې د دې علاقې بختور معشومان چې هغوی نن د الله جل شانه کتاب په ناظره باندې لوستلی دی د اول نواله او تر د آخره پورې هغه څه دی په ناظره باندې ویلی دی. نن هغوی د داستار موخه ده د مختلف علاقو نه مختلف خلک راځي چونکې منګه طلبا یو د دې ځای مستحق هم نه یو چې دلته کینو خبرې وکړو خو چونکې کوم مشران چې راځي د هغوی دپاره د مجمع د ښایسته کولو د جوړولو د کسانو د راغونډلو دپاره یو څو منټو له کېناستو انشاءالله اخمې خبرې ښایسته خبرې زړه پورې خبرې انشاءالله زما استاذ محترم شیخ القرآن والحدیث فخری KPK فخری 400 حضرت مولانا مفتی محمد مسلم نصفی سے انشاءاللہ غیبہ سساد سلامحی پس انشاءاللہ تاسو تدلتا محاطب کی گی و کمزے پوری چھ زما دا آواز رسی نو زما ټول مسلمانانو ته عاجزانه درخواست دی چې راشي او په دې محفل کې شرکت وکړي. ما د قرآن کریم یو سورت لوستی و د هغې باره کې غواړم چې یو څو مختصر خبرې وکړم. زما عزتمندو الله جل شانه وای او قسم خوري چې انسان په تاوان کې دی انسان په خسران کې دی نو انسان به د دې تاوان نه د دې خسران نه به په څه طریقې سره بچ کېږي ځکه هر یو انسان دا غواړي هر یو انسان دا غواړي چې زما دنیا هم ښایسته شي زما آخرت هم ښایسته شي زما دنیا هم د کامیابۍ وي آخرت مې هم د کامیابۍ وي د ناکامۍ نه بچ شمه او الله وی والعصر ان الانسان لفی خسر الله قسم خوري زمانه باندې قسم خوري یا په وخت مازیګر باندې قسم خوري چې گوادا زمانہ قسم می دي چې گوادا زمانہ یا قسم می دي چې گواده وخت مازیګر ان الانسان لفی خسر یقینا انسان چې دی دا په خامخا په تاوان کې دی نو آجی د تاوان نه به څنګه بچ کېږي تاوان نه به څنګه بچ کېږي
کم داسې اعمال دي کم داسې کارونه دي چې هغه انسان وکړي هغه کارونه خپل کړي هغه کارونو لا وخت ورکړي هغه کارونه په خپل ژوند کې راولي چې هغې باندې سړی د تاوان نه بچ کېږي او تاوان د دنیا هم نه او خصوصا د آخرت د تاوان نه څه شي بچ شي آجي هغه څیزونه هغه به موږ ځان کې راولو الله یې موږ ته څه کوي په ګوته کوي آجي هغه څلور څیزونه څه کوي هغه غواړي څلورو څیزونو مطالبه کوي چې دا څلور څیزونه برابر کا ته به د تاوان نه بچ شي ته به د خسران نه بچ شي ته به ګډه کې پاتې شي هغه څلور څیزونه څه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله وی آغا خلق بچ دے د تاوان نہ بچ دے د خسران نہ بچ دے کم کس بچ دے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آجی مومن بچ دے ایمان والا بچ دی خو ایمان با څنګه ایمان پکاروي ایمان با څنګه راوړل پکار دی لکه څنګه چې الله جل شانه سورۃ بقره کې وایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ایمان معیاري ایمان غواړي زبردست ایمان غواړي کامل ایمان غواړي مضبوط ایمان غواړي ایمان د صحابه کرامو په شان ایمان غواړي ځکه صحابه کرام هغه خسته وي چې نن الله جل شانه د هغوی باره کې اعلان کوي د هغوی په ژوند باندې اعلان کوي الله جل شانه وی صحابه کرام زما ناراضي دي زه د صحابه کرامو ناراضي یم وجه سوا زما عزتمندو وجه داوا صحابه کرام د الله جل شانه حکم براله فورا سرب سترګو د الله جل شانه حکم به هغه به قبلو هغه به منو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې یو کار یو طریقه هغه په نیک اعمالو کې نه وه زما عزتمندو صحابه کرامو به هغې ته غاړه نه کېښوسته عمل به کو خو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به کو ځکه الله جل شانه داوی زیب زیبانی تذکری کوي وای زه ترې راضي یم صحابه کرام زما نه راضي دي نو ځکه الله جل شانه وایي سوی وإذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس ربی کریم وائی ربی کائنات وائی ایمان راوڑے خو ایمان داسی ایمان راوڑے لکه څنګه چې صحابه کرام راوڑے دے تبا د تاوان نه بچي دا اولنۍ پوړۍ ده که ته ځان سکے د تاوان نه بچ کې ځان د خسران نه بچ کې اولنۍ کار بسکے إلا الذين آمنوا ایمان راوړه خو ایمان داس ایمان چې څنګه صحابه کرامو راوړی و ایمان کامل ایمان راوړه په ایمان باندې کلک شه مضبوط شه نو ته به د تاوان نه بچ شي که ایمان را نه وړي طالب مال پیدا در نه کی
طالبہ بادشاہی پیدا در نکی، طالبہ نصب پیدا در نکی، طالبہ حس یو سیز با طالب پیدا ورنکی. زکا قرآن کریم منگتا دا مخینو خلق و تذکیری کئی اللہ وی مال سو کامیاب نشو، مال اخلاص نکڑا جہنمی زیشو. قارون بارکی راضی کا نا اللہ جل شانہ لڑیر زیاد لوی مال ورکڑیو، لوی مالی ورکڑیو، لوی مالی ورکڑیو، خو ایمان رانوڑو دا وقت پیغمبر خبر وانا منلا. اللہ وی فخسفنا به وبداره الارض. قارون بارکی اللہ رب العزت سوئی ربی کائنات سوئی فخسفنا به وبداره الارض. اللہ وی غم زمکہ کی دلکو، زمکہ کی مرو منڈو او مال مور سرسکو رو منڈو مال مور سر لرکو. نہ مال پیدا ورکڑا یو سیزم پیدا ورنکڑا ولی ایمان پکینو. دا وقت پیغمبر خبرے و نمانلا ایمان رانوڑو مال پیدا ورنکڑا. نو انسانہ کے خلاصی کی سب خلاصی کی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. نو اول فرصت کی زما عزت مندو اللہ جل شانہ ہوئی ایمان راوڑا، کامل ایمان راوڑا، دا صحابہ کرامو بشان ایمان راوڑا. تب سشی تب دا خسران نبچی، تب دا ناکامیابی نبچی، کامیاب مسلمان بھائی، کامیاب انسان بجوڑ شی. آجی نصب پیدا ندر کئی. لوط علیہ السلام تو گورا، نوح علیہ السلام تو گورا، لوئی لوئی ہستی دی دیر عجیبہ پیغمبران تیر شوی دی، دیر عجیبہ. خو لیکن بی بیانی صدی کافرانی دی پیمان ندی مشرف شوی. سشوی دنیا نا بیمان لاڑی جہنم تلاڑی. نوح علیہ السلام دا لوئی نصب والا کس دے، خو لیکن خپل زوی کنعان بچ نکو ولی سو سر نو کم عظیم دولت چی پکارو آغا سو ایمانو لیکن نصب والا پیدا ورنکڑلا. آجی بلاورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویزد بنی آدم سردار ما خو لیکن خپل ترلے اغید جہنم نا بچ نکڑا، دنیا نا سشو کافر لاڑا. حالانکہ دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرے دیری زیادی مرستی وی، چاب بھی گزار نشکولے کہ گزاری کڑے پاورنی ترسدے کاکا جی بدل اخستے دی. خو لیکن ایمان رانوڑو دا عظیم دولت اور سرنو اللہ دے دنیا نا کافر ہولے. آجی بادشاہیم پیدا ندر کئی، یو سڑوی پا خدایم بادشاہیم پیدا براکی ندر کئی. اگورا پیرغون تا اگورا اللہ للوی بادشاہی ورکڑے وام، اللہ للوی پاوج ورکڑے ہو، خو ایمان رانوڑو ایمانی نصیب نشو. اللہ سرد پوج نسکو پو دریاب کے ہلاک کو خلاصی کی پس سب اخلاصی کی ان الذین آمنوا. پا ایمان بخلاصی کی کامیابی بتاتا ملاوی گی، خو پا ایمان وانی چکلت ایمان راوڑے دا سے ایمان راوڑے چی سنگ صحابہ کرام راوڑے ہو. دا ایمان بسنگ پی جانی چکلت دا اللہ جل شانہ کتاب تراشی، دا اللہ جل شانہ کتاب ازدکی، دا اللہ جل شانہ کتاب با نظام پویا کی، دا غی پتر جمع و تفسیر و تشریح با نظام پویا کی، وقت و لور کی تب ایمان پی جانی چی کامل ایمان ستوائی. نو آجی بادشاہیم سالا پیدا نور کئی، پیدا در کئی سسس پیدا در کئی ایمان با پیدا در کئی دویم با کم سیزویم. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
الصالحات. الله وی چې کله ایمان راوړي نو دویم کار به دا وکړي چې عمل به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر کړي. ته به څه شي؟ ته به د ناکامیابۍ نه بچ شي، ته به کامیاب شي، ته به د تاوان نه بچ شي، خسران نه به بچ شي. ځکه که ته هر څومره نیک اعمال کې مونځ کې، خو چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه کې، الله ته قبول نه دی. که ته زکات د پیغمبر په طریقه نه ورکې، الله ته قبول نه دی. که ته روژه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه نیسي، ته بیا صحیح کامیاب نه یې، ته د هغه په طریقه باندې روان نه یې. نو ته به هر یو عمل څومره نیک اعمال دي، ذکر دی، روژه ده، مونځ دی، زکات دی، حج دی، د زندګۍ څومره کارونه دي، دا به ټول ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر کړي. نو ته به کامیاب انسان جوړ شي، کامیاب مسلمان به جوړ شي، کامل او پکا مسلمان به جوړ شي. نو زما عزتمندو کوشش به کوو ایمان به خپل څه کوو معیاري کوو، او هغه به د الله جل شانه په کتاب سره خپلو بچو ته به مو قرآن ښایو، خپله به م زده کوو. بعضې کسان ښه دي الحمدلله ثم الحمدلله، الله دې مزید هم توفیق ورکړي، خپلو بچو ته قرآن ښایي، په خپلو بچو سره خواري کوي، تربیت یې کوي، خو لیکن خپله نه زده کوي. نه وایي قرآن کریم دا هدن للناس دی، دا زموږ او ستاسو ټولو دپاره راغلی، دا به لوی م زده کوي، بوډاګان مې م زده کوي، نوجوانان مې م زده کوي، ماشومان مې م زده کوي، نارینه زنانه ټول به په دې باندې ځان څه کوي پویه کوي. نو بیا به زما او ستا زندګي د کامیابۍ والا زندګي، ما او تا به د تاوان نه بچ کېږو. نو انشاءالله خپلو بچو ته قرآن وښایو، دا زموږ او ستاسو فرض دي. رب کریم به زما او ستا نه بیا ګورې تپوس کوي قیامت کې. دا د هر مور او پلار فرض دي چې خپل بچي تربیت وکړي، د الله کتاب ورته وښیي، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دا پې زده کړي. نو انشاءالله زموږ صحیح دا کوشش وي، که دا نه کوو ایمان زما او ستا کامل نه وي، نو بیا الله څه وایي؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. الله قسم خوري وخت د مازدیګر باندې یا زمانه باندې هغه څه کوي ګواه کوي، او قسم خوري ان الانسان لفی خسر. یقینا انسان خامخا په تاوان کې دی، بچ کېږي به الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الله وی هغه خلبت دی چې ایمان یې راوړی دی، عمل یې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر کړی دی، هغه انسان بچ دی، هغه انسان کامیاب دی، د خسران نه خلاص دی، تاوان نه خلاص دی. نو انشاءالله څومره نیک اعمال کوو، کوشش به زما او ستا دی چې ما او تا هره